حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې اعلان وکړ چې نن ورځې نه بعد کو شورو چې کیم دا به حالون وي یو کس د کور دروازه او په سان کې یو بوتل د شورو په پانی ولې او هغه شورو په پټکی کې پټ کړی دي او په سان کې بوتل نیولې او دا کس د کور دروازه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ولیدا چونکه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ الله رب العزت داسې روح ورکړو داسې روح چې په کومه لیار باندې کو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ در په هغه لیار باندې ور شیطان نه چې هغه کس حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ولیدا صرف او صرف په زړه کې دا خبره راوړله چې الله ملمح کې ادرابات ولا شروع چې کې دا کله هم نه استعمال صرف په زړه کې دا خبره راوړله حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله ولیدا دوه په چاله روشا ورو روشتا پښتنه ولا کوي چې پوسان کې د څه شي نیولې دي دا کس وکړ فرمایي چې د شهادت په کال د پټ په کال نیولې دي یا عمر رضی الله تعالی یا دا فرمایي چې مې د پټ په کال په پټي کې ویلا پټه کړې دي دا کس وکړ فرمایي چې عمر دا پای چې کې دا ډېر ګرم دي دی وجه نو په پټي کې پټ کړې دي او پوسان کې نیولې دي زمان په دغه وخت کې دا بوتل د شورو دی هغه روټي نه کوم ځکه باندې او پای چې کې دی هغه نه دوه شو او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د چوري پته واچ دا شورو دی لیکن دې چې کی ما زړه کې خبره کړې چې الله نن به معاف کړي دې پس په شورو کله هم نه استعمال الله رب العزت په هغه وړه خبره سره د شورو بنا الله رب العزت پای چې کې دا وګرځول او به داسې پای نه وګرځول چې ګرم حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ عجب شل چې الله تاسو خبره یا الله تاسو خبره ده چې شروع او په ذکرونه کې الله رب العزت دا شروع به نشوده چې دا وګرځول حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ډېر عجب شل دا کس ته فرمایي چې دا نو شروع د سره کې پای نه جوړ شو دا کس ته فرمایي چې امیر المؤمنین مونږ هم صرف دا خبره راوړله چې الله امیر المؤمنین خو زمونږ د چې شروع دی سره لیکن پوره کې دا خبره راوړله چې الله مو معاف کړي دنه پس په شروع کې دا کله هم نه استعمال او هغه ما په ځای سره الله رب العزت دغه شروع ته پای چې نه وکړ دا الله رب العزت دې په دې باندې سورہ په دغه بندا باندې فضل وکړه چې الله رب العزت دې ما په ځای سره دیوه وړه باندې ته په ځای سره دغه انسان شروع بنا پای ګرځي نو بیا مشته کو الله سره نه معاف کوي دې مشته سے ګناه کو الله سره نه معاف کوي الله په پر باندې قرآن مجید کې مشته سے خطاب کوي چې موږ رحمت نه امید کیږي لا تمنوا من رحمت الله موږ رحمت نه امید کیږي ما الله رب العزت رحمت چې دا ډېر وسیع الله په خپل باندې ډېر زیات ضرورت دی نو ډېر زیات ضرورت الله په عزت خپل باندې قدم په قدم باندې ګناه وي چې په کومه طریقه هم دې د انسان ګناه چې کیم دا ما عزت باندې الله سمجھته الله موږ ناراض کړ لیکن ایمان بیا الله رب العزت مشتو سے باندې داسې आवाज دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ته فرمایي چې دې عمل کرو الله تو سے باندې داسې میاش پرو سره چوري بد ابواب الجنه الله رب العزت په دغه میاش کې د جهنم دروازې هغه باندې وفتحت ابواب الجنه الله رب العزت په دغه میاش کې د باندې د جنت دروازې چې کې دا خلاوي او په دغه میاش کې الله رب العزت سرکش شیاطین هغه پد او فرمایي ځکه چې په کومه طریقه هم په دغه میاشت کې د انسان مغفرت چې کوم دا وایي زه په پوښتنه چې هر یو انسان د رمضان مبارک میاشت د مخکې د خپل ځان اصلاح چې کوم دا وایي د خپل ځان اصلاح چې کوم دا وایي او د رمضان مبارک میاشت کې نوافل المنزله دارنګه تهجد او دارنګه قرآن مجید تلاوت
دا ځوان د پر معمول چې دا وګرځي عزت مند یو میاشت کې نو دا میاشت د الله د ورکو الله باندې خپل سو مغفرت او بخښنه وکړي د زندګۍ هیڅ پته نه لګي په تیر رمضان مبارک میاشت کې موږ ډېر خلک موجود دي لیکن نشته دي زندګۍ هیڅ پته نه لګي الله باندې خپل زړونه وبخښي الله ته شړاګونه وکړي چې یا الله دا ایول لاس میاشتې به ته ناراضه کړلې یا الله دا ایول لاس میاشتې دې ته نه فرمانی به وکړله یا الله دا ایول میاشتې کې به دعا په دا میاشتې کې دې مو مغفرت وکړي په دا میاشتې کې دې مو مغفرت کې دعا وکړي د جهنم نه نجات مدد وکړي په معمول کې دعا د میاشتې کې دې مو جوړ باندې او ورته الله رب العزت دا میاشت مشتوسنه د توفیق او عافیت سره وګوري الله رب العزت مشتوسنه په دا میاشت کې روزي شي او څومره مو هم نه فرمایي کړی دي الله رب العزت هغه معاف وکړي او اخر